ملک بادشاهان، د ملک مشران، د وطن مشران، هغوی نه به تکبیر اولا نه پاتې کېدو، تهجد به ترې نه پاتې کېدل، نوافل به ترې نه پاتې کېدل. زمونږ د بزرګانو کې یو لوی بزرګ دی قطب الدین بختیاری کاکی رحمه الله، ډېر لوی بزرګ دی او د ده په باره کې به بیا چېرته درته مفصل بیان وکړم. صرف درته دا وایم چې دی کله وفات شو نو خلک یې جنازې له ډېر زیات راغلي. د دې نیکانو بندګانو دا جنازې ډېرې غټې وي. امام احمد بن حنبل رحمه الله چې کله په ده باندې ظلمونه کېدل نو امام احمد بن حنبل رحمه الله وفرمایل چې تاسو هر څه کوئ کوئ خو زمونږه او ستاسو فیصله به جنازې کوي. جنازه به درته پته ولګي چې څوک په حق دی او څوک په ناحق دی. نو د نیکانو بندګانو دا جنازې ډېرې لوی وي او هر سړی په دې نیت باندې ځي چې زما مغفرت الله پاک وکړي. د عام مړي جنازې له خلک په دې ځي وایي د ده را باندې حق دی چې لاړ شمه دا مسلمان حق دی را باندې. خو د نیک انسان جنازې ته هر سړی په اخلاص روان وي چې الله پاک مې مغفرت وکړي. څوک یې پیژنیم نه وایي دا څوک دی وایي یو لوی عالم دی. د کوم ځای دی؟ د پلانکي ځای دی. جنازې څه ټیم ته دا ټیم ورګه چې وایي هر کار زه پرېږدم او سر ته ورسوم چې ځان جنازې ته اوزګار کړم. نو نیکانو بندګانو جنازې الله رب ذوالجلال ډېرې لوی مقرر کړي دي. زمونږ یو ملګری نو هغه یو ناشنا خبره کوله وایي د دې علماو بزرګانو عمرونه ډېر زیات وي. علماو الله والا عمرونه وي ډېر زیات. چېرته کم پکې داسې وي چې په ځوانۍ کې وفات شي، یعنې اکثریت داسې وي چې ډېر عمر ته ورسیږي. وایي دا ولې؟ وایي اصل وجه دا ده چې دا نیکان بزرګان دا د الله فوج دی. لکه یو ملک فوج جوړی نو په هغې باندې ډېرې خرچې وشي. په یو فوجي باندې په کروڑونو خرچې کېږي. د اسلحه دی چې دا ارس وردي دا ارس چې استعمالوي نو د حکومت په ډېره زیاته خرچه کېږي. نو بیا چې کله دا فوجي دغه فوج پرېږدي او راتښتي نو فوج والا حکومت ورپسې ډېر زور لګولي وي او پرېږدي هم نه. ولې؟ وایي په ده باندې زمونږ خرچه شوې ده، دا زمونږ فوجي دی. نو وایي دا نیکان بزرګان چې دي دا د الله فوجیان دي. نو الله رب ذوالجلال ورله عمر ډېر ورکوي چې نه ته خو په خپله نیکې ته خو به جنت ته ځې خو دا خلک هم جنت والا جوړ کړه. نو دا د الله فوجیان دي. نو د الله فوج چې وي نو خامخا به ورله خلک ډېر رابلي. نو حضراتو قطب الدین بختیاری کاکی رحمه الله چې کله وفات شو نو د جنازې ټیم لا خلک ډېر زیات را روان دي او هر سړی دا غواړي چې د قطب الدین بختیاری کاکی رحمه الله په جنازه کې زه شرکت وکړم. هر سړی دا غواړي چې د نیک بنده په جنازه کې شرکت وکړي. جنازه تیاره شوه، صفونه برابر شو، په دې کې یو کس را ووتلو وایي تمام خلک زما اعلان واورئ، ما ته دې قطب الدین بختیاری کاکی رحمه الله دی پیر صاحب راته یو وصیت کړی دی او ما ته ویلی دی چې زما د مرګ نه بعد کله زما جنازه تیاره شي نو دا وصیت به ته خلکو ته بیان کړي او هغه وصیت زه بیانوم. دغه خپله غاړه ازادو. تمام خلک حیران شو چې څه وصیت دی. دغه کس وی لګیا شو چې ما ته دې پیر صاحب دی قطب الدین بختیاری کاکی رحمه الله دا وصیت کړی دی چې ما باندې به هغه کس جنازه کوي چې هغه کې 4 خبرې وي. زما د جنازې مونځ یعنی امام به هغه کس جوړیږي چا کې چې 4 خبرې وي او دغه 4 خبرې چا کې نه وي نو زما د جنازې امام نشي جوړېدی. اول خبره خدا ده چې په عمر کې ته چرته تهجد نه وي قضا شوی. اوس تهجد کول دا خو ګران کار دی.
چې په عمر کې ته قضا شوي نه وي، صرف کول نه چې نن یې کړی او سبا نه، یا چېرته په عمر کې یو پیره را پاسېدلی او تهجد دې کړي وي. نه نه، چې په عمر کې ته تهجد نه وي قضا شوی، نو یو خبره چې پکې دا وي کو چانه تهجد قضا شوی وي هغه به زما د جنازې امام نه جوړیږي. دویم چې چرته ته په عمر کې تکبیر اولا نه وي قضا شوی، تکبیر اولا تکبیر تحریمه کله چې منځ ادریږي جمع ادریږي نو دغه اول تکبیر داتې نه وي قضا شوی. او دریمه خبره دا ده چې د چرته په غیر محرمه باندې نظر نه وي لګېدلی. او څلورمه خبره دا ده چې د نوافلو یې دومره خیال ساتلی وي، د سنتو یې دومره خیال ساتلی وي چې چرته ته د مازدیګر د منظم اولنی 4 رکعاته سنت نه وي قضا شوی، نو دغه کس په زما د جنازې امام جوړیږي. تمام خلک حیران شو، او د 4 خبرو باندې به د چا عمل؟ تمام خلکو باندې خاموشي طاری شوله. یو کس را مخکې کېږي نه چې هغه د قطب الدین بختیاري کاکي رحمه الله جنازې له راشي. هر سړی وایي چې تهجد په عمر کې نه وي قضا شوی، هر سړی دا وایي چې غیر محرمه باندې نظر نه وي لګېدلی، تکبیر اولا نه وي قضا شوی، سنت نه وي قضا شوی، دا بلا څنګه انسان وي؟ او خلکو دا یو محال خبره ګڼله چې دومره محال خبره ده، دا به څوک وي؟ جنازه به څوک کوي؟ ډېر ساعت تیر شو، د یو طرف نه څوک را مخکې کېږي نه چې هغه دا جرت وکړي چې جنازه وکړي او جنازې ته مخکې شي. په دې کې یو کس را روان دی، په سر باندې څادر اچولی دی، او راغی اعلان یې وکړو، وی بختیاري کاکي رحمه الله وفات شو، خو زما راز یې پاش کړو. زی خلکو ته ښکاره کړمه، ما چاته دا نه دی ویلی. نن د قطب الدین بختیاري کاکي رحمه الله جنازه پرته د څوکې جنازې کولو والا نشته دی، نو ځکه زه را مخکې شوم او زما راز ښکاره شو خلکو ته. دا ما چاته هم نو ښکاره کړی. ما نه چېرته تهجد نه دی قضا شوی، ما نه چېرته تکبیر اولا نه دی قضا شوی، ما نه چېرته د مازدیګر سنت هم نه دی قضا شوی، او زما په غیر محرمه باندې نظر هم نه دی لګېدلی. دا څوک و؟ سلطان شمس الدین التمش. د ملک بادشاه راځي او هغه مخکې کېږي جنازې ته، وایي بختیاري کاکي رحمه الله ستا جنازه نن زه ځکه کومه چې څوک را مخکې کېږي نه، نن ځکه زما راز ښکاره کېږي چې ستا جنازې کولو والا څوک نشته دی. نو چې د وخت داسې بادشاه وي، د ملک داسې بادشاه وي، رعایه به خامخا نیک ورله الله پاک ورکړي. نو منګه بادشاهان هم فضولو او منګه مؤدولو، بادشاهان هم گمراهان او منګه هم گمراهان. حضراتو دغه بادشاهانو به د نوافلو خیال ساتو، سره د رعایا مسائل حل کول، سره د هغوی هر څه خیال ساتل. ولې هغوی ته پته دا وه چې په دغه نوافلو کې، په دغه سنتو کې، په دغه فرایضو کې الله پاک کم کمال ایښودی د هغه په بل شي کې نشته دی.